الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زما عزتمندو اکثر ملګري دا یو تپوس کوي زمونږ د خوښې رشته نه کیږي. زیاتر خویندې دا میسجونه کوي چې کومې خویندې دا مسله ورته وي چې هغې د خوښې رشته کول غواړي، هغې پسې رشتې هم د خوښې راځي، خو د خپل کور خلک ورسره سلا نه وي، د خپل کور خلک ورسره رضا نه وي، د خپل کور خلک هغه رشته مانع کوي، انکار ورته کوي، یا داسې وي چې د هغې د الګ د کور نه څوک داسې وي چې پلار یا رور څوک پکې خلاف وي، خو هغې وایي چې دا رشته د موږ سره مطلب وشي، خو هغې کول نه غواړي. نو دا عمل د هغه لپاره دی ډېر بهترین او زبردست عمل دی، الحمدلله تجربه شوی عمل دی. تاسو وکئ انشاءالله د خوښې رشته هم ترلاسه شي. الکان چې کوم دی، الکان به عطر استعمالوي، جنکۍ چې کوم دي هغې به د هغې استعمالوي، د نکریزې. دا عمل د نکریزو دی، خو عمل داسې دی لږ شانتې اوږد دی، خو دغه وخت به الي، خو انشاءالله کار به فایده ډېره کوي. عمل زنانه به چې روزانه به 101 بار سوره اخلاص وي، یو ځل سوره اخلاص وي، قل هو الله احد سورته یو ځل دا ویل دي، او یو ځل درود شریف ویل څه ټایم چې وي ویلی شي. او د شپې چې اوده کېږي نو اوده کېدو په وخت کې دا د قرآن مجید آیات دی، سوره ال عمران 73 نمبر آیات دی، قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دا آیات مبارک دی، دا هم 101 بار ویلي. په نکریزو باندې دمول شي، دا په نکریزو باندې دموي، روزانه نکریزې په لاس باندې لګوي. زنانه چې کوم د کټور غوته روزانه یو غوته سره کوي، که ټول لاس سور کوي، که یو بند سور کوي، مطلب 91 دینو پر دا عمل کول دي. ناغه ورځو کې نشي کولی زنانه پوهېږي په دې خبره باندې، ناغه ورځو کې نشي کولی چوټۍ ورځو کې، باقي دي دا وظیفه بیا جاري ساتي. مطلب چې وي کې ځینې وکړه چوټي راغله بیا دې پکې چوټي وکړي، نه پسې بیا شروع کړي، کې ځینې نه پسې بیا ورځې خپلې شماري. نو دغه ترتیب سره دا کول دي انشاءالله فایده وګورئ. الکان به څه کوي، الکان چې کوم دی هغې عطر د مۍ عطر دې په ځان باندې لګوي، خوشبو ښایسته غوندې خوشبو یا روزانه د مۍ په 101 بار یو ځل باندې سوره اخلاص، یو ځل درود شریف، یو ځل د سوره ال عمران آیات 73 نمبر آیات، قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دا شروع کې انشاءالله تاسو څه قسم پرستو کې رکاوټ وي، تاسو یې خوند وګورئ، فایده وګورئ انشاءالله چې څونه هم تر اوسه کېږي. د عمل مخکې شیر کوي، کومې خویندې په کورونو کې ناستې وي، د هغې رشتې نه کېږي، د هغې رشتو کې رکاوټ وي، رشتو کې بندش لګېدلې وي، د عمل شروع کې سب بندش هم ختمېږي. د زنانو په رشتو کې چې کوم بندش لګېدلي انشاءالله الله تعالی موږ نه پرې راضي شي، یو مسلمان یو خور هغه زندګي به سکون کې شي، امن کې به شي ورسره. الله تعالی دې موږ تاسو خپل رضا نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بعضې خلک زموږ د موبایل نمبر غواړي، اکثر خلک نمبر غواړي، یاره موږ ته نمبر کمنټ کړه، که څوک داسې کمنټونو کې میسجونه کوي، څوک مختلف قسم د خلک رابطې کوي. خو بهرحال زما نمبر یوټیوب چینل دی مفتی فیصل 034 واتساپ نمبر واتساپ دی. زه اکثر ویډیوګانې کې خپل یوټیوب هغه چینل چې کوم دی هغه ویډیو کې منشن کوم. زما دغه یوټیوب چینل دی، دغه د فیسبوک پیج دی، فیسبوک پیج کې زما نمبر هم شته، پته پکې هم شته، د کور ایډرس پته پکې هم شته. نو کوم کس هم رابطه کول غواړي تاسو وزر کولی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.